السلام علیکم. د اسرائیل او فلسطین مسله تاسو ته پته ده چې ډیره حساسه مسله ده د مسلمانانو دپاره، او موږ ټولو ته پته ده چې اسرائیل غیر قانوني طور د فلسطینیانو په ځمکه قبضه کړې ده او فلسطینیان مظلومه دي او اسرائیل ظالم دی. او یا کاله چې پاکستان جوړ شوی د قائد اعظم دا موقف و چې سو پورې دغه ته فلسطینیانو ته خپل وطن نه مولا مونږ به اسرائیل نه تسلیمو. خو اوس هواګانې بدلې شوې او عرب ملکونه چې کم دي نو هغوی ډېر تیزۍ سره د اسرائیل سره خپل تعلقات بحالي. مختلف ملکونو بحال کو، دوبۍ والا تعلقات بحال کړه او اوس د سعودي عرب هم ډېر تیزۍ سره دغه طرف ته روان دي. بله ورځ د اسرائیل وزیر اعظم نیتنیاهو دا ویلیو چې مونږ او سعودي عرب یو معاهدې ته ډېر نږدې به ور ورسو. دلته کې چې کوم زموږ مذهبي طبقه وه هغوی اوس په ډېر لوی امتحان کې شي، ځکه چې د دې مدرسو ته او دارالعلومونو ته او دې مذهبي طبقو ته د سعودي عرب او د دوبۍ نه ډېر لوی فنډونه راځي. اوس کو چرې هغوی په دې تنقید کوي نو هلته به فنډونه او چندې بندي شي، او کو نه تنقید پې نه کوي نو د مسلمانانو عوامو ته به څه جواب ورکوي چې مونږ اوس ولې خاموشه یو، ځکه چې سعودي عرب تسلیم کو یا یې ورسره تعلقات بحال کړو نو د پاکستان به په کم ځای کې ولاړي. خو هغوی سره د هر خبرې یو هنري. زه درته نن یو تاریخي حقیقت ویم او بیا به دا ویډیو درته په دې موضوع باندې راټولوم. په 1964 کې یو پروډیوسر و اسلم ایرانی، هغه یو فلم جوړ کو د ډاچی په نوم سره، او هغه ورځو کې دا وه چې سوشل میډیا نه وه، پرنټ میډیا وه، میګزین به او چینل هم پرایویټ نه وي. نو ایډورټایزمنټ به تا دا چلکو چې غټ غټ بورډونه به یې جوړ کړو او پینټرانو په هغې لیکل وکړو او د هیرو هیروین تصویرونه به یې جوړ کړو، په ټول ښار کې به یې ولګول. خو اسلم ایرانی چې کله فلم جوړ کو د ډاچی په نوم سره نو هغه سره پیسې ټولې ختمې شوې او د ایډورټایزمنټ ورسره نه وي. په هغې موده کې به د جمعې په ورځ چوټي وه، د اتوار چوټي به نه وه، او د جمعې د مانځه نه پس به 3 بجې د فلم یو شو وه، 6 بجې به وه او 9 بجې به وه، 3 شوګانې به د افتتاح په ورځ باندې وي. اسلم ایرانی سوچ وکړو چې څه وکړمه. نو هلته کې یو لاهور کې جومات دی، د هغې مؤذن خطیب چې ډېر خولور و، عالم مو هغه پسې لاړو او هغه ته وویل چې خطیب صاحب ما سره پیسې ټولې ختمې شوې او فلم مې جوړ کړی او ته به راله څه کوې؟ خطیب صاحب ډېر زیات غوسه شو چې بدتمیزه، ما مولا ته د فلم د ایډورټایزمنټ خبره کې دا تا څنګه سوچ وکړو؟ ډېر زیات ورته غوسه شو. خو یو نیمه ګنټه پس چې غوسه ختمه شوه نو اسلم ایرانی د جیب نه یو لفافه راوویسته او هغې ورځو کې غټ لوټ چې و د سلو په هغې کې لوکوټي سلو ګته وه. نو اچې استاجي مولا صاحب وکتله نو ورته یې ویې ښه د فلم د څه نوم دی؟ وی ډاچي. او څوک پکې دي؟ نو ورته وایي چې جي موسیقار جی چشتی دی او گانے چې دی حزین قادری لیکلی، ګلوکار پکې مسعود رانا دی، دا ټول تفصیلات یې وکړو. وی ښه ځه ته ځه. چې سهار جمعې ورځ شوه، خطبه شروع شوه، بس مولا صاحب د فحاشۍ نه خبره شروع کړه چې په ملک کې ډېره فحاشي ده او قوم ګمراه شو او فحاشۍ زموږ معاشره تباه کړه، او یو 10 منټه یې په فحاشۍ خبرې وکړې او بیا یې دې نه خبره وکړه چې دا فحاشۍ کې دومره مزه ده چې ګوره جومات ته تاسو ته ټیکټ نشته، مفت راځئ، او تاسو ته پته ده چې نن په بمبینو سینما کې ډاچی فلم لګېدلې، هلته به ټیکټ هلی، اوس به په منډه ځئ. زه خو درته وایم چې مونځ په حوصله کوئ نو تاسو هغې ته صبر نه کوئ، خو چې سلام څنګه وګرځئ نو سینما ته به ځان رسوئ، ځکه چې ګلوکار پکې مسعود رانا دی. بیا یې ورته دا ووایي چې لکه تاسو ګوره زما خبرې په غور نه اورئ، هسې په یو غوږ اورئ او په بل یې وباسئ، ځکه چې ستاسو په ذهن کې دا دي چې ګانې حزین قادري لیکلي او موسیقار دغه دی چشتي صاحب دی، نو دا خو به ډېرې زبردستې ګانې او نوې هیروین ده نو د هغې ډانسونه به هم ډېر ښه
استاد چې په سټیج باندې دا کیسه وکړه او بیا یې وی چې بس ما ته پته ده چې مونځ ختمیږي او تاسو به اولنۍ افتتاح شو له ځان رسوئ دا وکړه او بس بیا یې وی وما علینا الا البلاغ جمع ته ودرېدو خلک چې جومات نسیده فارغ شو میکسیمم دغه ته لاړه ماښام اسلم ایراني راغی او ډېره شکریه یې دا کړه ځکه وایي چې سینما بالکل کچاکچ ډکه وه او زمونږ فلم کامیاب شو سوپر هیټ شو هغې کې یو ګانه وه تانګې والا ډېره بیا مشهوره شوې وه کیسه مې دې نه کوله چې اوس بیا دغه امتحان په دوی باندې را روان دی چې اسرائیل سعودي عرب او دوبۍ تسلیم کی دوی په سعودي عرب او په دوبۍ خو به تنقید نشي کولی ځکه چې بیا به هلته نه فنډونه بندیږي او که تنقید نه کوي نو خپل عوامو ته به څه وایي خو د هغوی سره دا هنر دی چې د ډاچي فلم په جومات کې اډورټایزمنټ کولی شي د تنقید په شکل کې نو دې له به هم څه حل راوباسي زما خدا خیال دی چې څوک مظلوم دی د هغه اواز جوړېدل دي ظالم کو په هر مذهب کې دی د هغه مخنیوی پکار دی کو په فلسطین کې فلسطینی مظلوم دی او اسرائیل ظالم دی د هغې اواز چوتول پکار دی کو کشمیر کې کشمیریان مظلوم دي او هندوستان ظالم دی د هغې اواز چوتول پکار دی کو زمونږ په معاشره کې څوک مظلوم دی او ظلم پې کېږي د هغه مرګستیا پکار ده دې ته نه دي کته چې کم ځای نه به راته فایده میلاویږي او کم ځای نه به مې روزګار لګي امید لرم ستاسو به دا تاریخي واقعه او د اسرائیل او فلسطین باره کې دا ویډیو خوښه شوي کوم خوښه شوه نو کمنټ پیو کې لایک ورکې دوستانو سره شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته